الرحیم. حلال و حرام معایرو کې اخیری معیار وم نمبر یعنی معیار هفتم نجاست په باره کې ده. ناپاکی نجاست لغت کې ویلی شي ما یستقذر، هغه شی چې هغه انسان مستقذر ګڼي، بې خونده بې مزې، یعنی انسان ته ګندګي لیدی شي، هغه ته څه وایي؟ نجاست. او شرعا چوته ویلی شي اسم لعین مستقذرة شرعا، دا د هغه ذات مستقذر نه واده چې هغه شرعا مستقذر وي. بدایع الصنایع کوم تعریف کړی د هغه ده والتحریم الشی لا لاحترامه وکرامته تنجیس له شرعا، چې یو شی حرام شي احترام د وجې نه نه، کرامت د وجې نه نه، دا د تنجیس علامه ده چې دا شی څه شی ده؟ نجس ده. د دوو کېدونو سره ونه انسان خارج شو، انسان هم حرام ده، خو څه وجې نه؟ احترام اور کرامت د وجې نه ده، دا نجست وجې نه ده حرام. دلته یو فرق بیان کړی ده، نجس اور مستخبث کې فرق دا ده چې نجاست کوم وي که نه دا د دلیل شرعي محتاج ده، اور استخباث ولا دارومدار طبعی کراهت بنې ده چې طبیعت سلیمه مکروه ګڼي، بس هغه شی څه شی ده؟ هغه کراهت بنې بنا ده. بل دا نجس هغه ته شي چې په خپله پلید وي، نجس چاته وایي چې خپله باندې پلید وي. او بل شی ده متنجس، متنجس هغه ده چې نجس ولا اختلاط د وجې نه ناپاک شي، لکه ناپاکو اوبو سره لنده کړي شوي وړه، اوس وړه په خپله باندې صفا دي، خو ناپاکو اوبو سره لنده کړلی شو، هغه وجې نه څه وګرځېدو؟ نجس اور ناپاک وګرځېدو. نو دې ته به څه ویلی شي؟ متنجس به ورته ویلی شي. دا اصطلاح لفظ ذهن کې کېنوه. یو نجس ته څه هغه بالذات څه وي؟ نجس وي. متنجس هغه ده څه هغه د نجس اختلاط ته وجې نه څه شی شوي؟ نجس شوی وي. بیا دې نه بعد یو نجس حقیقي ده چې هغه حقیقتا نجس وي، دا انسانانو سره خاص نه ده بلکې نورو شیانو کې هم دا شی موجودی دی شي. لکه ګوره شراب نجس دي حقیقتا، انسان نوی نه ووت هغه هم نجس ده حقیقتا، انسان بول و براز حقیقتا څه شی دي؟ نجس دي، خنزیر هم نجس ده. نو دا شی نجست کوم ده؟ د چا پورې خاص نه ده؟ انسان پورې. نجس حکمی کوم ده؟ دا د انسانانو پورې خاص ده. دا یو وصف ته وصف چې هغه وصف موجودګي کې بنده د عبادت اهل نه وي، هغه وصف څو پورې موجود ده بنده د عبادت اهل نه وي پاتې. ګوره نجس او د مستخبث منځ کې فرق وشو، نجس او د متنجس ولا بیان وشو، نجس حقیقي او حکمی ولا وضاحت وشو. اوس یو بل شی ده نجاست غلیظه او د خفیفه فرق. کوم نجاست باره کې نصوص او د ائمه کرام رحمهم الله اختلاف نوی رغلی، نور کې نصوص او اختلافي تیره دا نجس ته او کنه ده، ائمه ور کې اختلاف نوی بلکې اتفاقی وي دغه په نجس کې دو، اور اخشی کې ابتلاء عام هم نوی د خلکو څخه، خلک هغه استعمال ته مجبور وي، ابتلاء ور کې هم نوی، دته به نجاست غلیظه یعنی لوی نجاست ویلی شي. لکه خنزیر شول، شراب شول. نجاست خفیفه هغه ده چې هغې کې نصوص او د ائمه اختلاف وي یا هغه کې ابتلاء عام رغلی وي. لکه ځناور ولا ګوبر او سوپې شولې، یا حلال ځناور ولا کوم فضلات دي دا شول، اوس د کې نجاست ته حکم نجاست ته نجاست خفیفه ده. دینه بعد فقهي ضوابط بیان کړي دي. پهله ضابطه دا بیان کړي نجاست حرمت ولا معیار ده. نجاست ته چا معیار ده؟ حرمت، یعنی یو شی ته نجس شو هغه حرام شو، لیکن پاک کېدل دا د حلت معیار نه ده. خورې پاکې دي حلالې نه دي. دوم نمبر نجاست کوم ده؟ د مال متقوم نه ده، د دې بیه نه ده جایز. نجاست کوم ده؟ د دې بیه جایز ځکه د مال متقوم نه ده. خو متنجس شی کله کله مال جوړېدی شي، دغه بیه هم جایز کېدی شي. متنجس شی کله کله مال جوړېدی شي، هغه بیه جایز کېدی شي. دریمه ضابطه ده داخلي استعمال خو د نجس او د متنجس دواړو ناجایز ده.
لکه ناپاک کوم وړه دي، ناپاک اوبو سره کوم وړه لنده کړي شوي دي، هغه داخلي استعمال ته نشي کولی، اور ناپاک شی ته برای راست هم نشي خوړی، نه نجس او نه متنجس. څلورم نمبر ضابطه کومه دغه داسې داخلي نجاست لفظ غلط وي، خالص نجس کوم ده داغه خارجي استعمال هم جایز ده. ګوره دینه مخکې څه تیر شول، نجس او متنجس اردواړو داخلي استعمال جایز نه ده، خو چې کوم به خالص نجس ته دغه خارجي استعمال هم جایز نه ده. لکه شراب ولا تلچټ شول، تلچټ ته مو خپل پښتو کې ترویلی وایو که یاد ته مرسي، کله ښځې د سوچه غوړي وبسي مکن نه کنه اخیری بیخ کې هغه سوی شی څه پوه دي شي اخته ترویلی دا تلچټ ته نسي الله د مو وساتي. د شراب هم یو تلچټ وي، وایي دې سره ویښته ډېر مزیدارېږي، دې سره به خلک سر غوړ کړي او ګومنځي کې ویښته یې ورسره مزدار شي. نو چونکې دا نجس ده د دې داخلي استعمال خو هسې نه ده جایز، خو بهرنی خارجي استعمال جواز یې نشته ده. ګوره همدارنګې هغه صابون چې هغې کې د دې خبرې غالب ګمان یا یقین حاصل شي چې دې کې د خنزیر اجزا څه شی دي شامل دي، نو صابون خو خوري نه، خو بهرنی استعمال ده، خو د دې بهرنی استعمال هم جایز دی نشي کېدلی. بله ضابطه ده اچندی ضابطې کې دوم صورت دا ده کوم ناپاک متنجس شیان دي داغو خارجي استعمال ځنه صورتونو کې جایز ده. کوم متنجس شیان دي داغو خارجي استعمال ځنه صورتونو کې جایز ده. مثال کې طور باندې ناپاک تیل دی بیوې کې وچو رانه یو ناسي لکه استعمال یې څه شول جایز شو. ناپاک کپڑا ده المونز د پر نه بغیر المنځ نه څه کوه واچو شکل صفوا ده خلی ناپاکه ده د المونز نه بغیر نورو ځایونو کې بهتر ته سړی پاکیزه واوسېږي، خو که بیا هم دغه کپړه د استعمال کا نو د په استعمالولو دا ګنهګار نه ده او ته جواز شته. پنځم ضابطې حاصل دا ده چې خالص کوم نجاست ته دا ځناورو ته هم نشي ورکوی خوړنې ته، او مخلوط کوم نجس ته کاغه کې مغلوب طور باندې نجس موجود وي، غالب ورکې څه شی وي پاکیزه شی وي، بیا هغه ځناورو باندې خوروی شي. مخلوط کوم نجس ته دی متنجس دی کې بم به دې ته ګورې چې نجاست غالب ده او که طهارت ورکې څه شی ده غالب ده. که چیرې نجاست مغلوب او طهارت په غالب او بیا چا ته ورکوی شي ځناورو ته ورکوی شي. اوس ګوره اوړه دي دومره لوی تال کور کې لنده شو څومره اوبو سره لندېږي، خو دومره یو 2 ګیلاسه اوبه یې ورکې ټولې لګي ضرورت، هغه اوبه پلیتې وي پته ولګېدی دا اوبه خو ناپاکې دلې اوړه لنده و، نو اوس دا اوړه څه دي کې غالب اجزا د چا دي د طاهر شیانو استعمال دي، دا ته ځناور ته ورکوی شي. اور شپږمه ضابطه ده خالص نجس کوم ده انقلاب ماهیت سره پاک کیدی شي. خالص نجس چا سره انقلاب ماهیت سره پاک کیدی شي. متنجس کوم ده هغه انقلاب ماهیت سره خو اسې پاک ګرځېږي، نجاست جدا کولو سره هم پاک جوړېدی شي. نو هغه دوې طریقې د چا شوې د پاک کولو شي. ناپاکو شیانو پاک کولو 16 طریقې د مفقهاو ذکر کړي دي. هغه 16 طریقې 10 علمگیری ذکر کړي، 6 علامه شامی ذکر کړي دي. د مو استاد محترم مفتی تقی عثماني سے فتاوا عثماني کې هغه ټول 16 طریقې تقریبا په یو ځای باندې څه کړي ذکر کړي دي. هغه مختصر حاصل دا ده ټولو ناول چې ناپاک شی پاک ګرځېږي غسل یعنی وینځلو سره، وینځه بس هغه څه وګرځېږي پاک وګرځېږي. دوم نمبر ناپاک شی مسح سره، شی مسح کې ټچ کې داسې اخ سره پاک ګرځېږي. لکه ګوره یوه کپړه صفا ده هغه تو په پلیتې شیشې باندې راتېره کړه ده، موبایل ولا سکرین باندې ګندګي پلیتي ولګي د هغه باندې د صفا کپړه یا ټیشو پیپر راتېر کو یا د لاس باندې مضبوط داسې څه کو تیر کو څنګه باندې اثرات ختم شو، شفاف شیان دي طریقې سره مسح سره څه کېږي صفا کېږي. دریم نمبر فرق قرچنه دا اکلک منی چې کوم سړي وي هغه صفایي دي سره هم کېدی شي، خو چې کوم سړي منی کلک نه هغه دې سره نشي صفا کېدی. او څلورم نمبر باندې حد او سلک یعنی ملنا او رگڑنا، ملنا اور رگڑنا دې سره سخین اور متجسد او مرئی شیان کوم دی هغه پاک کېدی شي.
دې سره سخین متجسس او مرئی کوم شیان هغه څه کېدی شي او سره صفه کېدی شي. پنځم نمبر د جفاف یعنی سوک جانا، یو شی وچ هغې سره پاک ګرځېږي، لکه ځمکه د تطهیر هغې کې دا طریقه ده چې یو ځای باندې ګندګي غورځېدلې ده، زمانې په تېره شي وچه شوله، بدون ووهله راووهله به دا څه شي شوه، دا پاکه وګرځېده. نمبر 6 جلانه سیزول. ګوره خدای ځناور ولا کوم ګوبر ده یعنې سوپي دي دا وچې کې خلک کومو علاقو کې لرګی کمای ده هلته ورباندې خلک روټیانې هم پخوي، به دا بیا پاکې څه وګرځېږي صفا شي. نجس کې چړ دي چې کړې شوې نجسې وي وچې شوې بس وچېدو سره هغه بیا څه وګرځېږي پاکیزه ګرځېږي. اوم نمبر کوم ده د پاکوالي والا هغه استحاله یا تبدیل ماهیت ده، یعنی یو حالت نشي بل حالت طرف ته بدل شي. شراب یو نوی مټکې کې سرکه جوړه کې دا هم د تطهیر ولته شي ده یو سبب ده. متصفقه کې یو بل مسله ذکر ده ذهن کې بموي لکه صار الحمار مملحه یا ملحن، خر ته کومه د مالګې کان کې وغورځېدو زمانې په تېرې شوه بالکل مالګه جوړه شوه دا پاک ته بس. اتم نمبر دباغت. خنزیر او انسان نه علاوه نور څومره ځناور دي که هغه ځناور حلال دی او که حرام دي هغو ټولو ولا څرمن دباغت سره څه کېږي پاکه ګرځېږي ته ونه فایده اوچتوای شي. انم نمبر زکات یعنی ذبح کول. ذبح سره د ځناور څرمن او هغه غوښه دواړه څه کېږي پاکې ګرځېږي. برابره خبره ده چې هغه حیوان معقول اللحم وي او که نه وي. اوس که ته چېرې غوښې پاکه ګرځېږي بیا یې وخورو نه جي هر پاک شی خوړلو دپاره نه وي ابتدا کې تیر شو څه طهارت ته حلت معیار 100% نه ده دې سره به نور شیان هم ملحوظ وي. دې دا فایده ده که همدغه غوښه تو جیب کې پرته وه ذبح شرعي د کړې ده او ځناور سپی هغه غوښه جیب کې پرته ده ورپرې څه شی نشته دمې مصفوحه ورپرې نه ده لګېدلې هغې غوښې پورې تو جیب کې وه مونځ ده وکړو مونځ ده وشولو. لسم نمبر نزع اینی راوبستل کینچ لینا. ناپاکه کوینه اوبه پلیتې څه کله توره نزع کړلې کینچ ته کړلې اوده بستلې کوی خود به خود څه وګرځېدو پاکیزه شو. حالانکې هغه دیولونه خو ته نه دي وینځلي هغه باندې استعمال ولا بوکا ورسوي خو ته نه دي وینځلي خو خود به خود دې سره هغه څه وګرځېدو پاکیزه وګرځېدو. 11 نمبر د کود نه یعنې کندل. ناپاکه ځمکه وکندی شي یا په هغې باندې پاسه نه څه وچلوی شي سپاره اور حل ورباندې وچلوی شي دې سره هغه پاک ګرځېږي. نمبر 12 دخول یعنی ناپاکو اوبو لکم حوض ده اگر کمای کلیل ویلی نوی ده حوض وړوکی ویلی نوی دې کې ناپاکي اوبه دي دې پاکولو دا طریقه ده چې یوه طرف نه ورته اوبه راپرېږده وه څه بل طرف نه ونه لږې لږې اوبه وځي هم که نه بس دا اوبه څه ګرځېږي پاکیزه وګرځېدې ویلې څه ورباندې راغلو حکم ده مای جاري ورباندې راغلو حاصل شو. خو دلته به یو شرط وي ابه دا وي څه اوبو خوند رنګ بوی به د نجست نه وي که څو پرې بوی یا خوند یا رنګ د نجست و څو پرې هغه اوصاف یې نه وي بدل شي طهارت طرف ته وره پرې به د باندې طهارت حکم نه لګېږي. 13 نمبر کومه طریقه دغه دا ده تغور یعنی کوم اوبو کوینه نجاست ته وجې نه راوبسل واجب وو. مثال کې طور باندې ته خپل کوی معلوم ده چې دې کې 2 ګز اوبه ده هغه کوی څه شي شو هغې کې اوبه موجود دي ته اوبو ته ضرورت نه و پلیتې شوې بس کله پلیتې شولې وخت تېرېدو هغه اوبه وچې شوې مکمل وچېدو سره څه وشول اوبه پاکیزه کوی پاک شو بس ځکه هغه اوبه ډوبې شوې چې کومې پاکیزه ناپاکې وي ته وبستلو ته حاجت پاتې نه شو به دا کوی پاک وګرځېدو. 14 نمبر د تصرف مثلا یو ناپاک نه یو غلې ولا ډیر ده هغې کې څه مقدار ناپاک ته خو ته متعین نه ده چې کوم طرف څه شی ده هغه ورکې ناپاک ده په هغې کې ته تصرف وکړو یا د ونه خرڅه که لږ مقدار یا د هیبه کړله یا د ونه اوچته که یو ځای نه بل طرف ته د ویسله نو اوس شک پیدا شو چېرې د باقیات طاهرې دي او که نه دي طاهرې نو اصل څه شی و دي کې طهارت و لہذا هغه حکم به ورکې ولګېږي دا به اوس څه وشمری شي ما باقیه به پاکیزه وشمری شي. اور 15 نمبر جوش ورکول مثلا ناپاک تیل دی یا ناپاکه غوښه ده هغه ته تو کله اور باندې جوش ورکړل د هغه ناپاکي به څه شي
ختم بشي. اخیرین طریقه تقویر ده، یعنی کوم شی جمع هووي په کوم ځای کې نجاست پروت وي هغه ځای نه نجاست بیله کا، هغه نجاست بیله کولو سره به دا څه وګرځېږي؟ پاکیزه به وګرځي. لکه ګوره د ژمي موسم کې غوړي بالکل شي جام شي، کدی کې فقهاو د منګک ولا مسله لیکلې ده، منګک ورپرې او تو مړ شو، بس کوم ځای باندې مړ ده هغه نه غیر چپیر څه کوم دي د تیل رو بس غوړي وسوي ورسو. همدارنګه د تیلو نورې طریقې هم د پاکوالي څخه خدا جمع هو شي نو لکه صدقه